آفتاب صاحب د پېښور پولیس لاین د پیښې په اړه خبره کې تاسو اوس چې کوم زخمیان دي هغې تپوس پوښتنه وکړه د دې علاوه تعداد څومره دی د دې پېښې کې چې کوم دي یو خو دا ډېر دردناک واقعه وه، ډېر غمجنه واقعه وه او ټول قوم په دې باندې غمجن دی او هر چا د دوی لپاره دوا کړې ده، د دوی لپاره میدان ته روتي دي چې موږ امن غواړو دا چې سوچو دا چې چا کړي دي د هغې خلاف دې اکشن واخیستی شي. او همدغه په ایپیکس کمیټه کې په دې باندې خبره وشوه وایي چې موږ په هغه پورې به همدا سلسله جاري ساتو چې څو پورې په دې سیمې کې امن نه راغلی. اصل تعداد هغوی چې پرونو خو نه 88 اتیا خوله دی او څه دا چې زخمیان دي په هغې کې څه کرټیکل دي، الله تعالی دې هغوی له صحت او ژوند ورکړي. خو دې وخت کې د قوم چې دی هغه په دې باندې هغه دی چې د پولیس فورس چې دی دا همره قربانۍ ورکړې ده، افسرانو یې قربانۍ ورکړې دي، د هغې سپیانو قربانۍ ورکړې دي او له هغوی حوصلې پس شوي نه دي. هغه د قوم دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار دی. دا زمونږ محافظین دي او انشاءالله تعالی زمونږ به مکمل دوی سره حمایت. سیاسي اختلافات دا نه دي پکار دې وخت دې وخت کې په داسې موقع باندې چې څنګه آرمي پبلک سکول واقع شو، هغې نه پس ټول قوم یو ځای شو. دغه شانتې پکار دا چې په دې باندې سیاست ونه کړي، دې وخت کې قوم یو شي.